ما په خپل وخت کې اورېدلې دي او بیا به مې مقابله کوله چې دا زمونږ اسلام څه وایي د هندو مذهب څه وایي زمونږ اسلام څه وایي د سیک مذهب څه وایي زمونږ اسلام څه وایي د انګریز مذهب څه وایي دا مقابله به مې بیا کوله او نتیجه به مې ترې ایسته نو د سواد صاحب پلار روان دے او ہندوی ولیدو رام رام ستوائی گرو کیے سات نام نودرے دو او مریدانو ته مخ کو ا مریدانو ته وی چې خال میں د کونډې په مخ ولید وایي په پښتو خال میں وای خال میں د کونډې په مخ ولید پیغلې د خوارې شي چې ډېر نګدي خالونه کونډه ښځه عام طور خال نه وي او نه زیب و زینت جوړوي ځکه چې میړه یې مړي اوس پاکستان کې به نه یادوي ځکه چې دلته کونډې ټولې په نالت دي دا د هغه زمانې نن نه تشلې کاله مخکې خبره ده چې خال مې د کونډې په مخ ولید پیغلې دې خوارې شي چې ډېر نږدې خالونه مقصد یې څه مقصد یې دا و چې هندو میں د بت په عبادت چې د مذهب باطل د عبادت باطل نو په دې باطل عبادت میں په نیمه شپه کې ولیده مسلمان دې خوار شي چې دغه حقیقي خدای عبادت دې په نیمه شپه کې تاسو خیال را عرض داو چې نن شیعه بم شبگیر کوي شپه بیرونه د غریبانو ټول او ما هغوی ته مخامخ ویلی دي چې امام حسین په 72 کسانو باندې ځان نو والے بل بیوالو تاسو سورله سوه کاله د ځان والو بیړه تبا کړه بل چالم سپېړ نه دول کم شی چې زه په خپل علم او د قرآن او حدیث پرانا کې صحیح نه ګڼم هغه خلق خو د ټوله شپه د امام حسین په عشق کې رونی زما او ستا چې ورسره حقیقي عشق دی نو زما او ستا شپه دې ولې رونه نه تاسو خیال را حقیقي عشق کې خود عاشق تمنا دای او درد دای چې جانا لستا خیری میں په دعا من لیدی جانا نستا خیری میں په دعا من لیدی داستا بے وفائی میں په وفا من لیدی داستا میرا بانی ملا پخوا من لیدی تاسو بوئی دا خو ټپه غوندې ده نه بیا کمقل یې نه پوهېږي یو حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ناستے د پیغمبر په مجلس کې او سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چې من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چاچ لا الہ الا اللہ ویلی اب جنت تز ابو ذر وی چې وان زنا وان سرق کچا زنا کړي او غلای کړي جنت ته بزي پیغمبرو فرمایل چې وان زنا وان سرق ک زنا او غلای کړي جنت ته بزي بیا ابو ذر وی چې وان زنا وان سرق
پیغمبر وی وین زنا وین سرق بیا ابو ذر وی وین زنا وین سرق وین زنا وین سرق وان رغم انف ابي ذر کدا ابو ذر پوزه په خاورو کا کړيږي دا سړی په جنت ته ځي. ابو ذر چې د دې حدیث روایت وکولو نو دا د پیغمبر خیره دیم پکې ویلي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال رسول الله وإن رغم أنف أبي ذر. صحابه ورته وی چې دا خو درته پیغمبر خیری کړي دا جمله ته کټ کړه د خیرو. نو ابو ذر ورته دا وی چې جانا لستا خیری میں په دعا من لیدی جانا ناستا خیری میں په دعا من لیدی داستا بے وفائی میں په وفا من لیدی داستا میرا بانی ملا په خوا من لیدی. تاسو خیال راغی عرض داو چې کوم شان سره دی حقیقي عشق دی هغه د پاره شپرونو څه شي شپرونو عشق کې خو عاشق د سر بازی لګي د سر بازی نو تاسو به خو زینا او چا سره چې سړی اوچتیږي پسو کې وایي ځکه زه یو سړی چې اوچت شي بیا په ما ساډوبي راځي. ټیک شو عرض دا عزیزانو چې ستاسو مخکې یو مضمون بیانوي. مضمون دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دور حیات کې ستا په دې ملک کې یو مسله چیړ ده دو دي. یو دا مسله چیړ ده چې امام ابو حنیفه کافرو امام شافعی کافرو امام مالک امام المدینہ رئیس المدینہ شیخ المدینہ دا کافرو امام حنبل کافرو. دا پاکستان نه دی دا مسائلستان دی. دا څه شی دی مسائلستان. په دې کې هره ورځ نوې نوې مسلې پیدا کېږي. بیا په دې پاکستان که تاسو هره ورځ سوچ وکئ د یهودو عذاب نازل دی. فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. هره ورځ په پاکستان نوې نوې عذاب نازل نوې نن عذاب چې نازل شي زخم بسټه لا بجوړ نه چې سبا به در باندې بل عذاب. ستا په ملک دا یو تحریک شروع دی چې امام ابو حنیفه مسلمان نو. عزیزانو که امام ابو حنیفه مسلمان نو زما دې د خدای په ذات قسمی که په مخ د ځمکه اډو مسلمان موجود شته. امام ابو حنیفه او امام شافعی او امام مالک که مسلمان نو په مخ د ځمکه اډو مسلمان شته نه. اول بزه د کفر اور تدانګم او را پسې به تاسو را دانګئ ځکه چې اسلام اډو شته نه. دا مسائل هم ستا په پاکستان کې شروع دي هوا ورکړې کی. بلا مسله ستا په ملک حدیث نشته. حدیث د یهودو ډکوسلی دا یو مستقله دنیا
ستا په پاکستان کې اوسېږي چې حدیث تا د یهودو ډکوسلی و. نن د پاکستان سنی دی له پاتې شو، شیعه دی له پاتې شو چې شیعه مولا راشي، زینب سکینه پانی نہیں ملا، پانی نہیں ملا، پانی نہیں ملا، او دا ورته لاندې ناستي دا شیعه دي. دیکھو وګورئ سنی دیله پاتې شو، سنی دیله چې امام حسین توره راواغسته په کربلا کې یزیدیانو سره جنگ وکړو او دا وکړو او لاندې ته واه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بس خبر خلاص. زوم چې سیچ دی پھر خون دل سے گلشن اسلام کو سیچ دے، پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو. سیچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو. حیدر خیبر وہ لیکن بازو حیدر نہیں، شمر لاکھوں ہیں مگر شبیر کا لشکر نہیں. نند دنیا میں شمران موجود دی، پرویزیت لوی شمران، قادیانیت لوی شمران، دا منکرین ابو حنیفہ لوی شمران دی. زاو شیعہ د امام حسین د لوی شک دعوه کو، راځي چې تور او روالو او دوی سره غزا وکړو کنه. ته ما باندې غول تپې او زتا باندې غول تپې، غیرت خو دې ته ما پړچنار تلو زما پابندی لګولې وه، لکه ما څه ویلي ما څه کړي اخرې تلاش وړې فساد میں کړی دی، شر میں کړی دی، ما څه کړي خدا مې ویلي دي چې او شیعو اور دې په سر ولاړ دی، اور که دا اور په دې غره را پورې وتو نه به ته شیعه پاتې کېږي او نه به زه سني پاتې کېږي. تاسو خیال را خبره ده. بله دعوه چې سینې ولې وهئ خدایم خوار نه که ځانم مړ کو. راځئ چې بل ووهو د امام حسین دشمن ووهو، او که تاسو وایئ چې نه سینه والو کې جنت ته، نو دا ستاسو مولیان ولې سینې نه وهي؟ دوی ولې کمیس نه وباسي؟ یا دا تاسو کې چې کوم مالدار شیعهګان دي دوی هسې دا چل باسم گوری انہوں کیا کمیز نکال اور زنجیر اس کے ورکا مار جان، یا تو بھی مارتے یا میں بھی نہیں مارنا. خبر ہے منگ گرزو جنت پسے رو رہا تو وعد امام حسین زوام زد امام حسین شکن زمادہ مرگری دی. تو گورا چې په پاکستان کې نن د پاکستان حکومت ته پیزوان داغه قانون د پاره چا چولې دی چې کوم قانون د امام حسین په کور کې نازل شوی. نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، کوم قانون چې د امام حسین په کور کې نازل دی هغه قانون د پاره نن د ضیاءالحق په سپېږمو کې پړي چا علماء واچولی دي کنه دیکھو دی کړی ها شروع کړي څه کسان ځان سره مرګري کړي چې اله شریعت بلم پیش کړي، شریعت بلم پیش کړي. او تاسو د مولیان ولې د شریعت بل خلاف یې ولې مخالفت کوي؟ ووري باواز
बुलंद वाउर शरीयत बिल चे सोख खिलाफी खुदाए दे पे शर्मुनो शर्म द शरीयत बिल चे सोख खिलाफी हो चे सोख द शरीयत पर बिल द ज़ियाउलक हुकूमत ला दवाम वर्कई अल्लाह दे दागी खरतमुना उकी और लकाई दी शरीयत बिल जमा पाऊमा पेड़े दिलानती चे जबद शरीयत बिल खिलाफ शरीयत बिल दरता हुआ शरीयत बिल ता पेश करे चाहता दे सेनेटरान मुसलमानान मेंबरान मुसलमानान अमीरुल मोमिनीन सदर पाकिस्तान मुसलमान और ब्यादा से मुसलमान ना परुनी पर रेफरेंडम के ताना वोट गोख्तो और परचाए चाप करे हुए मुकाबला के चौकनो चितासो इस्लाम बने लांदी लिखरी ची हाँ या ना नुमाद सिवेले शुचिना नुपाग और जो तख्ते दम बड़ा बेरा की में रस्ते रखा जदा परचाए चौकरा नौड़ी बेड़ा घर कशा उस कलान दी लिखमा ची हाँ खुदे मना और कवेम चिनाल तो इस्लाम ने इनकार दे बीड़ी घर का शद्दात मुसीबत तू तख्ते तासो इस्लाम मने नुलान दिउली का चे हाँ या ना खलकोल के चे हाँ कुछ खलकोल के चे हाँ दो वेली चे सदर बिंजो कालू लजा सदर ददी मतलब चो चे तासो इस्लाम मने नु से इस्लाम नु दे शरीयत बिल वाला न तपोसु कई चिता सुदा शरीयत बिल इस्लाम तो पेश करे इस्लाम ने इस्लाम वारी संग मुसलमान चिकारुनाद अगियार करे संग मुसलमान चिकारुनाद अगियार करे कर टोल द अजगो करे ब्याते तमद गुलजार करे संग मुसलमानी चिकारुनाद अगियार करे कर टोल दे अजगो करे ब्याते तमद गुलजार करे करे अजगी और तमत द गुलजार करे